ټیم راوځي د کچ دا کته وتله چې تا ته پته ولګي چې په دې کې څومره غوړي کم مکمل بکم او ټیم سره درته تللی نو زه خو ټیم نه علم زه خو غوړي علم مالا خو کیلو غوړي راکړه زه ورته ملک مالا کیلو غوړي راکړه نو مالا سره د ټیم نه راکړي نو ټیم خو نه راکړي مالا 15 کیلو غوړي راکړه نو مالا سره د ټیم نه راکړي نو زه خو ټیم نه علم او نن سبا بیا دا ظلم دی چې ورته وایي چې 5 کیلو راکړه نو د لبدر کې دا 15 کیلو دی چې پورې وکړي په هغې به 5 لیټر لیکلي هلکه داسې زه په دغه کې خو نه اچوم په موټر کې یا په موټر سایکل کې چې ته ماله په لیټر راکړې خو لیټر د کیلو نه کم دي دلته دی بیا مسلمان وه خدای خبر چې د دې خلقو سوچ څه دی پته نشته چې دا خلق قیامت مني او که نه مني چې دا د انصاف تله مني او که نه مني چې ما سره به حساب کتاب کېږي دا هر څه موږ د بچو لګو په خدای دغه 2-3 ورځې بیا یادې د مرګ نه پس بیا درپسې لاس هم پورته کړي مه کوئ مسلمانانو مه کوئ د خپلو بچو دپاره د خپلو نوسو دپاره د خپلو پروسو دپاره خپله خیر مه خرابوئ په خدای کې دې پکار شي د قیامت په دقه ورځ باندې یوم یفر المرء من اخیه و امه وصاحبته څنګه دی واخیه وصاحبته وبنيه رور بدرور نه تختی ما معاف کا رور لګ مدد وک پاسه ما معاف کا مور بد بچی نه تختی بچي بد مور نه تختی لار بد زوی نه تختی زوی بد لار نه تختی او دوست بد دوست نه تختی څوک ته چا پکار کیږي افسوس دی نن بل سره ټوپک وړي مرګ ولا کوي امه دوست څومره لوی جرم دی مرګري د پاره سړی وځي مسلمان وځي په دوستانه کې دی یو بل سره ټوپک وړي ولې دا مې دوست دی په دوستانه کې یو بل سره مزګونه کوي ولې دا زما دوست مړې د لکو ما ته حاجت د ملک الله اکبر خدای له ورزي کبنه خدای کدي پکار قسم د تخرم په دنیا کې دی پکار اخرت خلاړې لوی دا ظلم تلې او دا کم شی ورکول او زیات شی غشتل دا ګناه نو الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي وندع الموازین القسط ليوم القيامه انصاف ولا تلل فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها كم نريد دا شلشم دا داني عمرني كيوي دا بمرو باس دا شلشم دا داني عمر گناه دي کړي دا بمرو باس ووجدوا ما عملوا حاضر الله قرآن شریف کی فرمائے کسے دي کړي دي حاضر بيدتا سے مخامخ انکارم ته نشي وکفا بنا حاسبین الله څه فرمایي زما چاته حاجت نشته چې زه چاته ویم چې راشه مال حساب کتاب دلته خو به څوک راولي چې مال حساب کتاب وکړه نه پوهېږم پټواري مرزا براولي مال ځمکه کچ کړه نه پوهېږم اکاونټنټ براولي راشه مال حساب کتاب وکړه نه پوهېږم الله وي زما هېچا د په حساب کتاب په خپله پوهېږم زه به په خپل حساب کتاب کوم اما من كان اذا كم انسان نیکه درنه شوی فهو في عيشه راضيه خوشاله زندگی ده واما من خفت موازينه او گناهونه زیاد شو وامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه دا طلب پرته د دې طلب مخکي چې حساب کتاب لانی شروع د هر پیغمبر حوض دی زمون د خپل مبارک پیغمبر د حوض نوم کوثر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې د خپل امت د حوض کوثر ورکوم او پردي خلق به اشاره صرف زمون امت به ابر زه پیژنم خپل امت او بیا کم امتی چې منس کوي هاي یو ځل حضور پاک او فرمایي وددت لو اني رايت ارمان کما خپل رونه ولیدل قل صحابه وتوي مستارون نه د الله رسول وي انتم اصحابي تاسو مې مرګري رونه مې هغه خلق دي
لا راغلی نه دي رستو به پیدا کېږي او نالیدلې به په ما ایمان راوړي او ما به مني. تاسو خو زما معجزات وینئ نو ایمان هم را باندې راوړئ. تاسو خو ما وینئ، فرشتې وینئ، جبریل وینئ، ایمان هم راوړو. هغه خلک چې رستو راځي زه لیدلې نیم په ما ایمان راوړي نو اقا مې رونه دي. رونه مونږ ته رونه ویلي دي رونه. نو بیا ته صحابه تپوس کې ته به دا خلک پیژنې څنګه؟ وی زه به د اودس د اندامونو نه پیژنم. زما امت چې اودس وکړي د اودس د اندامونو نه به رڼا خېږي. د نورو امتونو د اودس د اندامونو نه به رڼا نه خېږي او زما د امت د اودس د اندامونو نه رڼا به خېږي. په دې پیژنم. وی داسې به دا پردي د خپل حوض نه شړم، فرشتې به یې ورسره هغې به یې شړي لکه یو سړی چې پردي وخان د خپل حوض د شړي چې زما حوض کې صرف زما وخان اوبوس کې بل څوک نه. حوض د رسول الله مبارک څومره دی؟ اوهو ډېر غټ دی، ډېر غټ. مونږ چې دلته پښتانه وایو کراچۍ نه خیبره کوي. حضور پاک هم هلته چې څوک ورته مخامخ ناست دی نو هغه ته وایي چې د یمن نه واخله تر د عراقه پورې، پلانکي ځای شام نه واله پلانکي ځای پورې، یعنې ښه لوی دی او د هغې په غاړه چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نام زیات دي. اوبې د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې دي. چا چې یو ځل وڅکلې ابدالابد پورې به تږې نه شي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. هغې نه پس به عملنامې راخورې شي، چاله په خلاص کې، چاله په ګس لاس او چاله د شاده طرف نه. نو ما نه یو سړي تپوس وکړو، وی د دې څه مطلب؟ خلاص او ګس لاس. ما له زه په خلاص نه اخلم، زه په ګس نه اخلم، عملنامه مې راله زه په ګس نه اخلم، زه به ښې ور مخکې کوم په هغې باندې. ما وی که دا خیر پالج وي هغه وخت او دا اونړه بیا به څه کوي؟ هلته فرشته د ډب درکوي نیسه او ښې لاس د کار نه کوي څه به کوي؟ ګوره د الله په کارونو کې ګوتې مه وهه. او چې عملنامه درته کله میلو شوه او په هغې کې ګناه لیکلي، اوهو ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یا خدایا د عملنامه کې خو زما واړه او غټ ټول ګناهونه لیکلی شوي او بیا شمیرلی شوي دي، اخره کې جمع تفریق شوی دی، دومره ګناه ده. او هغې نه پسې عملنامې راخورې شي زما رونو، نو بیا تله د په هغه تله باندې به وزن کېږي. او یوازې دا قصه نه ده چې دا ما درته ووایي. حضور پاک فرمایي چې کوم انسان زکات نه دی ورکړی، د قیامت ورځ سخته ورځ ده، د خپل مال نه هغه مال به خدای راولي او یو اجدها به ترې جوړه کړي او په دې غاړه کې به یې ورته واچوي. غټه اجدها به او غاړې نه به یې توي او کله به ورته یو وخت کې خوري چک به لګوي او کله په بل او ورته به څه وایي؟ انا مالکه و انا کنزک، زه ستا خزانه یم، زه ستا مال یم چې دنیا کې د جمع کولم او د الله حق دې پکې نه دی ورکړی. مه ورکوې زکاتونه، څه ورکوې؟ دغه چل به در سره بیا کېږي. مال کمیږي، زکات ورکوم مال کمیږي، صدقه ورکوم مال کمیږي، پردې حق ورکوم زما مال کم شو نه زیات کمال چې دغه اجدها دې په غاړه کې بیا پرتی. او حضور پاک فرمایي سره او سپین د هغې نه به الله د اور تختې جوړې کړي. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، د چا مخونه تور او د چا سپین. یوم یحمى علیها فی نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. په دې تندو په دې ډډو په دې شاب ول داغونه ورکړي او چې هغه تاو کم شي نو بیا به په دوزخ کې ګرم کې نو بیا به راوړي نو داغونه به پکې ورکړي. او حضور پاک فرمایي وای د انسان د ټیپه د سر د ټیپه د سر به ولا ګرم کیږي اب دونه ګرمي چې شاته به توزي
او پشابه ولکی دے بدون گرمی کی دے تیتا بے سرتا توروزی دا زمان دا دنیا مال دے و دولت دے چی من پاکی دا اللہ حق ندے ورکنے دقی سزا او کدا چا ساروی دی او سارو کے خپل حق نی ورکنے حضور پاک فرمائی دا حیوانات و حشر بان کی گی مارتا وقتی ہوئی دا مراجم دکھی گی دے بوت السملی خبی و تکولو کی و غٹ پے کی او دا سارو بی دا پاسا گرسی پخپو با پی گردی لکا پخواچ بخلکو دا غنمو گیڑے غوبل کولے او چے کم ساروی خکری لری لکا غوا سنڈا گرد چیلے پخکرو بے موئی اب دا سے خکری نی شلی بے او چې کم ساروی خکرې نه لري نو هغه به پې چکونه لګي پخپو به یې راکوي دا سزا شو که په دې سزا د ده ګناه ختمه شوه خو جنت ته به ځي او که دا سزا کمه وه او ګناه ختمه نه شوه نو بیا به د حساب کتاب نه پس دوزخ ته ځي او تله به باقاعده مخامخ پول ته مخامخ به تله لګېدلې به وندع الموازين القسط ليوم القيامة أما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أزمارون إذا وزن كيدا بسوق كي دا جبريل عليه السلام كي جبريل عليه السلام الله بخفل نگرانی كي چې د حساب کتاب شروع کیږي نو اسرافیل علیہ السلام به درې مشپېلې ووایي درې مشپېلې سره به ټول خلق بې هوشه پرېوځي چې څومره دي ټول بې هوشه حضور پاک فرمایي د ټولو مخکې به زه سر راوچت کړم بیا به څلورمه شپېلې ووایي دا درې مشپېلې څه وایي دا د الله د عرش تجلي کیږي حساب کتاب شروع کیږي نو چې زه سر راوچت کم فاذا انا بموسی موسی به ووینم آخذ بقائمة من قوائم العرش اے هو آخذ دا اللہ دا عرش خبینی ولی وی دارا تا پتا نشتا چې زمانا مخ کے دے پہوش کے راغلے دے او کنا فتور کے دباندے بیہوشی راغلے و کوہی تور کے نو اللہ دا غی پا بدل کے دا بیہوشی ختمہ کرے دے او دے دا غینا بچ شوے دے اللہ ما شاء رب دا اللہ بخپل نگرانی کئی بخپل او حضرت جبریل علیہ السلام با وزن کئی اغشیسی لسان المیزان و توی دا سے چکے گی اغیتا با جبریل علیہ السلام گوری انصاف بھائی پورا بلکہ اللہ با تپوز کئی دے انسان ندا گناہ دے کڑی دا او کڑی دا او کوئے نمی دا کڑی دا گناہ نو اللہ قرآن شریف کی فرمائی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فخلب مهروي لا صحبي بگوشو دی بوئی چم لاس پوتا جدو خود تاسو بچ کوم دروغ ویما نو زکی بس کوئے پزان باندې گویو کے پاکا مزمکا چی دی کڑی دا غزمکا بردخ کارکی نن تاسو نبوری دی کیمرو تا آٹومیٹک کیمری لگی دی چی سکینو آغا دل ارس ریکارڈ کئی مکمل ریکارڈنگ درتا کئی او پا یو سیکنڈ کے در ترو باسی پا کم روز سی غلطی شوی اغا کیمری لاغا روز ورکوی دا روز او دا تیم پا یو 2 منٹو کے در تر سرو باسی نو چی بندہ دا سی سیزو نے ایجاد کرل چی زمون غلا و زمون غلطی پہ نپٹے گی نو اللہ سر بدا سیزو نے زه خو دې ته ګورم یو کوه گزاره کیمرا د ته مخامخ لګېدلې ده ګورې ښه لږه گزاره کوه شي یو نسرې دوکان نه ګورې هغه د مخامخ کیمرا لګېدلې ده زه پکې ښکارم نو د بنده د کیمرې نه یریږي او د الله د کیمرې نه نه یریږي څنګه د بنده کیمرا لګېدلې ده نو دغه څنګه رب العالمین یو کیمرا دا خو دې ما تعبیر وکړ ستاسو سره پوهې دپاره د الله د طرف نه یو کیمرا د پاسه لګېدلې ده که نه هغې سره وسکې جبریل علیہ السلام با وزن کہے ملک الموت بسر در طول مرگر و حاضر ولا مکمل کہ ضرورت را رہے او سوک سوالو کی چھے اللہ زمانہ خیمخ کسے استیدہ
ما سره کوئی پسې ستو کې زیاتې کړې دي چې جواب ورکول شي چې الله تعالی ته وي کرام الکاتبین فرشتے چې دا زمون نه کې او بدلی کې دا وټوله ولاړ او هر پیغمبر بخپل امت ته ولاړ او آدم علیہ السلام بټولو بچو ته ولاړ الله بو आवाज ورکیا آدم اے آدم قم پاسا عند المیزان قم ادریگا د تل پخوا جعلتک حکما بین ذریتک د خپل اولاد په میاس کې مې تقاضی کړی ده ګورو که چا سره مونږ زیاتې کې ورته وای رپیږي به داسې رپیږي به آدم علیه السلام د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چول بعضې اولاد جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته په بچو بنده خفه کېږي دا حساب کتاب روان تله څومره ده حضرت داود علیہ السلام یو ځل د الله نه سوال وکړ وی الله دا تله خو راته وښایه نو چې ورته وښوله نو بېهوشه پرېوت هوش کې چې راغی نو ژړلې الله دا خو ډېره غټه تله ده یا خدایه دې کې خو که دا اوه اسمانونو اوه ځمکې واچې په یو پوټیني ګوټ کې ځایږي خدای دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل رب العالمین اے داودا چې زه غواړم په یو کجورم ډکولی شم کوم عمل کې چې اخلاصي نو الله په هغه عمل کې وزن پیدا کوي ادرو درنۍ کوم عمل کې چې اخلاص دی د الله لپاره نی نو هغه سپکي لکه د بوسو یا د مالوچو د ډمبر په شان یا د بوري د ډمبر په شان ډمبر یې زیاتې خو وزن یې نه او چې کله اخلاص پکې وي د سونې د سرو زرو د سپینو زرو برابر وي وزن پکې وزنداري وزندار دا وزن د حساب کتاب دی قرآن شریف کې الله فرمایي او ځا الله خو خدا که پوره حساب کتاب کوي په خدای مې قسم شي ګران دی موږ نه شوټینګ یې ورته خو که الله دې خوشاله که په دنیا کې نو د سره گزاره کوي سوف يحاسب حسابا يسيرا یو کس وي حدیث کې راځي الله به ځان تر نزدیک خبره نزدیک او الله ورته فرمای اے فلان کې اتعرب ذنب کذا وکذا فلان کې ګناه پیژنې کړې ده دی بو یا وړي وړي بوته ده او الله اتعرف فلان کې کړې ده او دې په جوړ کې و چې خدایا هغه غټ را تر مخ کې نه کې دا خو ما ته واړه واړه خې او دې کې خو ما غټ ګناهونه لیکا دې را مخ کې کړ خو غر کې فالله مو تا پټینی پټینی واړه واړه را مخ کې بنده دا